معلومات ما په پیریانو کړي او تاراته ویل زما دا مسله ده ما معلوماتو کو ستاغه مسله و بالکل و ستا پیریانم دروغجن دي او تم دروغجنې ما دا دومره مهنت مسله کړي چې زما پیریان په څه شي دروغجن دي شکر دې زه ډیر مشهور یم مال راځي ډیر پښتانه مال د ورځې راځي باسي چې ته مشهور الله بنده آخرت دې غرق شو زما روزي الله دا ګرځولې ده دروغ دي پیریان کم دي په ما را پرې دي اوسو پیریان دي زه داسې نه پرېږدم چاته پیریان څنګه پرېږدې ته زما ورور یې ولې په تا زه پیریان در پرېږدم مړه زه دښمن یم په ما یې را پرېږدې نن ما ته د پیریانو حقیقت خو معلوم شي دا پیریان دی څه شی تاسو له زه یو 2 لکه یا څه کم 2 لکه روپۍ م رانه والی یو منټ مسعود صاحب ته یو منټ ما 2 لکه روپۍ م دله در کومه او زما دا ویډیو مه شیر کوئ او ما پرېږدئ بس جی څوک خبرې کوئ تاسو هغه عملیاتو کار چې کوي تعویضونه والا هغه کس یې که نه جی پټ بابا تاسو پټ بابا نوم دی جی پټ بابا نوم دی زما ها زمونږ یو مریض دی جی او هغه د ډېر وخت نه بیمار دی څوک وایي جادو دی څوک وایي جنات دي څوک وایي میرګو مسله ده جی ها نو دا به تاسو څنګه معلوم کړئ چې په ده څه چل دی نو راولې راپېږله وه من به معلومات نومونه راپېږله وه جی نومونه درته نومونه راپېږله وه موږ به معلومات وشي ستاسو کار صحیح شوله صحیح ده نومونه راولېږه کار به مو شي انشاءالله صحیح ده چې نومونه در ولېږم بیا څومره ټایم پس ټلیفون وکړم یو 10 منټه 15 منټه بعد بیا ټلیفون وکړه صحیح ده صحیح شو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ما معلومات وکړو ستاسو اورئ او تاسو باندې جادو شوی ډېر سخت جادو شوی سخت نه سخت جادو دی کاله جادو شوی دی اورئ او دا مسله باندې زه حل کړم چې سخته مسله ده خو زه حل کولی شم ده او یو مسله بل هم ده که نه جی بیا به دویمه زما یو جینۍ خوښه ده ونې را کوي دویمه چې داسې تعویض را لو کړي چې جینۍ را کړي جینۍ دې خوښه ده نه یې در کوي دله جینۍ مې خوښه ده ونې را کوي بلکل هغه کار باندې وکړم او په ځینو وارۍ کار به دله وکړم اورې او څومره راځي خرچه دا دواړه کارونه کې او که یو کې دا دواړه د جادو ده او د جینۍ د واده ده د دواړو کار به دله وکړم او په ذمهوارۍ به دله وکړم په دې دواړو به د 80,000 روپۍ خرچه راځي صاحب له ګزاره وکړم خو غریبانان او 80,000 روپۍ خو ډېر زیات دي پټ بابا 80,000 روپۍ ډېرې دي تاسو داسې کار وکړئ چې زه خیر دی تاسو غریبانان یاست ستاسو د خاطره 10,000 روپۍ کمې راکړئ 15,000 راکړئ خبره نشته ده او تاسو پاتې کېږئ کوم ځای ته او موږ کوم ځای ته درځو تاسو به راځئ لاهور ته لوی لاهور ته اورئ کوم دا ثوابۍ سره چې دی که غټ لوی لاهور لوی لاهور ته به راځئ لوی لاهور ته چې راغلی لوی لاهور کې به بسي مور شریفورې ته به راشئ او زه به تاسو بیا ته انشاءالله میلاو شم اورئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو شاهد خان شاهدم د پریا ټي وی نه دا مهال لاهور ته راورسېدلو دلته یو عملیات واله دی چې ځان ته پټ بابا وایي هغه د ډېرو خلکو سره دوکې کړي دي موږ ته اطلاع راغلی وه هغې پسې راغلي یو مخکې به ځو هغې زموږ چاپه ده په معاشره کې زه د هغه خلکو عکاسي کوم کوم چې جعلي دي پراټ کوي دروغجن دي دغه خلک ځان ته عاملان وایي دوی وایي چې موږ په پیریانو کار کوو د دوی څه پیریان کم دي موږ اکثر دوی له د مړو نومونه ورکو دروغ ورته وایو هغه دروغو کې دا خلک بې نقابه کړو راځئ د پسې به هم ورځو مخکې ګورو چې دی څنګه کوي زیاتې دعوې دی کوي د اولاد چېره زه د اولاد کار کوم او چې چاله الله اولاد ورکړي خدای دې کې هغه 6 کاله پسې 10 کاله پسې بیا دی د یو ماشوم په سر 6 لکه روپۍ علي راځئ زموږ سره اوسئ مخکې ګورو السلام علیکم موږ هغه د سوات مېلمانه یو ستاسو کار وشو تاسو به ما له 5,000 روپۍ راکړئ او دا سختونه دي دا به کور ته ویسئ نو له به ورکړي انشاءالله کار مو شو صحیح ده
کار وشو پوخ کار مې دله وکړو کوم کسان یې دننه راشه دارو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه تکړه خیر دی خدای دې تاسو په ستړي سواد والا مېلمانه یې تاسو په ستړي چې بوتل نه د الله شکر دی بوتل خو نس کوم سینه خراب دی چې کړی په څم زړه ته کېږي ګوره سخت مه کوئ مننه ها زمونږ هغه مریض تاسو د معلومونو درکړو یو د مینې محبت هغه مسله وه بالکل بالکل شی هغه کار شوی دی بالکل هغه کار شوی دی بل یو د مینې محبت و یو د جادو مسله وه د جادو مسله جادو هغه هم شوی دی هغه دواړه کارونه ما کړي دي او په ذمهوارۍ مې کړي ده اورې پیسې راکوه اورې چې د باندې سپاره مې څه مو کړي دا څه دا سختونه دي دا به دغه جادو والا باندې هغه باندې کاله جادو سخت جادو کوي او خواښې پې کړې وه خواښې پې کړې وه دا به په هغه دغه والا باندې وسکئ په چا چې جادو او مریض باندې دا به په هغه وسکئ او دا چې دی د مینې محبت والا تعویض دی دا د مینې د جینۍ دا په زعفرانو لیکل شوي تعویضونه دي زعفرانو دا به 15 کالو زوړ قبر به وګورئ او په هغې کې به ژور خښ کړئ چې لا حد ته ور ورسېږي چې لا حد ته دا ور ورسېږي په قبر کې لازمي دی او په پلشتک کې به یې بند کړئ پلشتک کې به یې بند کړئ او زوړ قبر کې به یې خښ او انشاءالله کار هم شوی دی بس دې تعویض سره به جینۍ وشي رشته به راشي انشاءالله زه وایم چې یو 2 ورځې ګرنټي له زه درکوم 2 ورځې بعد انشاءالله چې جینۍ به په تا پسې کور ته راځي کور ته به راشي د پسې په ذمهوارۍ کار دی پوره 15,000 روپۍ درکوم پوره 15,000 ځکه چې دا تعویضونه ډېر قیمتي دي په مشکو زعفران باندې لیکل شوي دي تاسو ته پته چې مشکو زعفران څومره قیمتي شی دی که لیدلي نه نوم به مې اورېدي قیمتي شی دی مشکو دا زعفران ولې دا پیسې شمار کړه پوره دې کړم دا ونیسه دا خپل امانت ونیسه سنبال یې کړه نور مه غورځېږه دا به اوبو کې څښي دا به په اوبو کې څښي دا به په اوبو کې څښي او دا به په قبر کې خاص کړي چې لا حد ته ورسېږي دا غږ په پلشتک کې به یې بند کړي مضبوطه صحیح دي بالکل ټیک دي پوره دي پیسې پیسې پوره دي کېنه څه چل دی ولې دا څه چل دی څه دا لا سوباسه مړه لا سوباسه خبر سره کوي سم نشته دا ټول مونږ یو ټیم یو مې رګي سم نشته غلې کېنه لاس ماسوانه چې پرې کې ذکر دې پټ بابا ما ته وښه دې کې خیر دې تاله چې کوم نمونه ما درکړو دا د مړو صحیح شولا تا چې ماته په د جادو دی او کالا جادو یاد کړو منصور خطرناک صحیح شولا بل دویمه خبر خو زمو هیڅ نشته برسه بل تا ته چې ما وی د غجینې د مال په تعویذو که زما واده شته شکر الحمدلله بچی مې مشته منظور صاحب لیدلی زمون مقصد دا نه دی چې موږ تعالی رالو ته موږ لرشتہ وکي او یا په دې موږ د دنیا په حقیقت خایو پیسې راکې اول پیسې روباسه مړه پیسې در کوم د خبره خو اورم پیسې روباسه پیسې راکې اول خو پیسې راکې کمې روپۍ خو دې 60,000 پیسې شمار کړه فريده جی پیسې شمار بل دویمه خبره دا ده څنګه چې تاسو د دنیا لوټ کوئ لکه که تاسو سره علم ته پس معلومات کې انسان لچ پتا جادو دې بیمارې پیرل سبانه معلومات پسې کې ما خبره واوره ما 15 کاله په دې پسې کوشش کړې ده ما چيلي لګولې د شپې په 2 بجې په 3 بجو باندې ز قبرستان ته تلې ما د خلکو صاحب مې ناس ته ولاړه کړې ده ما سه پیران دي ما سه په دغه دي ز په دې باندې معلومات کوم
تاسو پیریان شته ما سهار څه شته دی شکر دی هر څه زه د دې نه معلومات کوم مال هر څه خبر راځي ماله سات په سات خبر راوړي ما ته د هر څه پته دا ده زما معلومات تا په پیریانو کړو ستا معلومات ما په پیریانو کړی او تا راته وویل زما دا مسله ده ما معلومات وکړو ستا هغه مسله وه بلکل وه ستا پیریان هم دروغجن دي او تم دروغجن ما دا دومره محنت ما سله کړی چې زما پیریان په څه شي دروغجن دي نو ستا پیریانو به تا ته ویلی وی د الله بنده چې د مړو نومونه درکړي تا ته به د پیریانو ویلی وی چې د هلک واده شته او بچي هم شته غلطي کېږي د انسان نه ستا غلطي نه ده یو منټ یوازې ته نه ګلابه یوازې ته نه داسې ستا په شان ته ډېر جعلي پیران ته ځان ته پټ بابا وی که نه بلکل زما نوم پټ بابا دی پیر وی ځان ته پیر ویم ځان ته بلکل پیر یو ډېر پاک ټکی دی بلکل ځینې ناست دي غټې غټې ګیرې هم پرېښي دي د علماو نامې بدنامۍ په دې کې خلک ګمراه شو شرک سره مخ دي اوسو تاله ما د مړو نوم درکو کو دا د ژوندو نومونه ما درکړی وی نو ما به هم پړه کې وی چېره په د جادو دی تاسو لږه خوښې که نه تاسو لږه خوښې لږه خوښې چې لږه رڼا بیا په دروازه کې ولاړې که نه لږ سیټ ته شي گیټ بند کړه گیټ بند کوه اوس که دا د ژوندو نومونه وی ما به مړه کې وی چېره په د جادو دی منصور صاحب دا خو موږ تاسو ښکاره کوو د دنیا ته چې دا دروغجن دي خدای شته که پیری تا سري که تا سره پیری په ما یې راوله په ما دې اوس خو پیریان را پرېږده ګوره ما سره شته ما سره هر څه شته دی خو زه دې خلکو ته وایم چې ولې ساتئ په ما باندې یقینه زما روزي الله دا ګرځولې ده زه په دغه چال د خلکو نه علمه نه دی راځي که نه زه خو ورته نه وایم چې هله راشئ ماله راشئ ماله راشئ تا ما ته ویل زما دا مسله ده ما درته ویل چې راشه بلکل زه کولی شم څنګه چې تا په ما یقین وکړو اورې که تا ما سره ګپ لګولی او که دروغ دی لکه هر څه خو تا په ما یقین وکړو ما درته ویل بلکل کولی شم داسې نور هم په ما یقین کوي په خدای یقین نه ساتي که زما غلطي ده که د عوام غلطي ده نه دې کې خو غلطي ستاسو د وجې عوام ګمراه شو شرک سره مخ دي غلطي ټوله ده بل دا ګوتې هم چېرته زده کړي چېره په ده باندې خواښې خواښې یادوله که نه چېره دا پې خواښې خوړلي دي او ستا د ساق سره به ختم شي او دا نومونه هم چېرته زده کړي دا د مشک او زعفرانو جی ګوره زنانو کارم ما کړی دی اورې هغې څه په هغوی باندې هم څه دغه شان تعویضونه د کور مسله یې وه څه اورې څه د کور مسلې وه د هغوی کارم ما وکړو خو یاره زه معافي غواړم د تاسو نه ما معاف کړئ معافي یو منټ منصور صاحب معافي به د الله د ذات نه غواړې چې معاف کوونکی دی موږ انسانان یو موږ په خپله ګناهګار یو زما مقصد دی ستاسو عکاسي د دنیا ته ښودل څنګه چې دا خلک ناست ته خو به پیریان هم پاسې جب کې لاس مو هېڅ هم نشته ته پیریان هم پاسې بلکل بلکل راځي مریضان ماله ډېر راځي شکر دی ډېر مریضان ماله دنیا راځي اسې د ورځې به مثال 50,000 شپېته زموږ نه واخېستې 15,000 د ببونه وي 15,000 روپۍ دا خو د ورځې ډېر غټ پیداګیر دی ټیکس پکې ورکوي دا کور یې خپل شروع کړی دا کور ما اوس شروع کړی دی د همدغه د عوامو په روپو مې شروع کړی عوام دې نه راځي ماله که نه عوام خپله ګمرایي طرف ته مخه دی زه خو وله نه مخامخ کوم زه د موماندو یم د موماندو هلته مې ځکه نه کوم چې هغه خلک دومره دغه نه ورکوي دې کار ته اورې او دا د پنجاب خلک چې کم دی که نه دوی ډېر یقین په دې پیرانو کوي منصور صاحب دی په مومندو کې څه کې دلته ول راځي که نه څنګه دلته ماله دلته ماله پښتانه راځي پښتانه ماله د شادریم راځي د ګوجري وای دلته چې څومره پښتون دی شکر دی زه ډېر مشهور یم ماله راځي ډېر پښتانه ماله د ورځې راځي شکر الله بنده آخرت دې غرق شو زما روزي الله دا ګرځولې ده ستا آخرت غرق شو دا پیسې حرامې دي دا خلک د ماله نه راځي زه خو ورته حلالې ویم وروره که ته ورته حرامې وې ته ورته څنګه حلالې وې زه ورته حلالې ویم زه خپل ما محنت کړی دی وروره 6 کاله محنت ما کړی دروغ دي پیریان کم دي په ما را پرېږدي اوس پیریان دي زه تاسې نه پرېږدم چاته پیریان څنګه پرېږدي ته زما ورورې ولې په تا زه پیریان در پرېږدم مړه زه دې دښمن یم په ما یې را پرېږدي نن ما ته د پیریانو حقیقت خو معلوم شي دا پیریان دی څه شی ما ته خپلو پیریانو اجازت نه دی کړی ما ته د پیر صاحب اجازت نشته چاته نه منصور صاحب پیر صاحب ته نمبر میلاو که دا پیریان دی نن په ما را پرېږده د پیر نمبر ما سره نشته دی زما خبر ته اسې پیر صاحب ضمیر دې نه ملامته کوي چې دا کار کوي د بچی تا ته څه وایي دا ښځه درته څه وایي چې دا ته ولې کښې دا د خلکو له دوکې ورکې
ځان هم د هلاک خلک هم تباه کې ولې بچو ښځو ته زه په ناحقه کارم او بچو ته زه بالکل په حقه باندې کارم چې زمونږ پلار بالکل په حقه دی او ماشومان دي زما بچو ته دې څه علم دی چې زمونږ پلار څه کار کوي هغه بچي دي ماشومان دي څونه وخت نه دا کار کوي زما تقریبا وشو د 10 کاله خو به کېږي 10 کاله به مې کېږي بالکل او چې دا کار دې شروع دا کار مې شروع کړی دی او څونه بینک بیلنس ته پکې څومره برابر کړی یاره بس داسې کار وکړئ چې ستاسو به مهرباني ډېره مهرباني به ستاسو ها اورې ته پرېږده یو منټ زما یو منټ مولانا صاحب زما یو منټ خبره واوره چې تاسو ما معاف کړئ او زه د تاسو نه معافي غواړم اوس داسې کار وکړئ چې ما دا کور شروع کړی دی دا مې هم دغه د عوامو په روپو اخیستی دی دا ځمکه هم دغه عوامو په روپو شوې تاسو له زه یو 2 لکه یا څه کم 2 لکه روپۍ م رانه والی یو منټ مسعود صاحب ته یو منټ پرېږده ما 2 لکه روپۍ م دله در کومه او زما دا ویډیو مه شیر کوئ او ما پرېږدئ بس ګوره پیسې او دا کیمرې بندې کړئ یو منټ کیمرې بنده وي سم نشته مه یارېږه ښه زما خبره ور ګوره ما دا ویډیو شو ته زما ویډیو پرېږده ما ته وښه مسلمانان یو بالکل ایمان هم دی الحمدلله ګوره مونږ به مرو بالکل د مرګ نه پس به واپس ژوندي کېږو د خپل رب سره ملاقات بالکل دا کار دی بې تولې دی دا مه کوه دا کوم کار چې ته کې که نه ته خپل آخرت هم غر کې تا ته پته ده ستا د وجې نه څومره مسلمانان د چا به د معدې تکلیف وي بالکل د چا به د دماغو تکلیف وي پر رب قسم چې زما خپله خینې وه د هغې د دماغو بیماري وه منصور صاحب چې دې خلکو له به لاړو د ماسکر یا چا بورتي په دې پیریان دي پړانګر ته یې بوتلی وه پر رب قسم چې هغه داسې حالات ته لاړ اخره کې به په ځان چکونه لګول چې بیا د دماغو علاج وشو نو الله شفا ورکړه تاسو که د چا په معده بوجي تاسو ورته معده کې د پیری دی که د چا د ګیس بیماری تاسو ورته جادو دی اوس په مړو باندې د الله بنده ما تاسو ټول بې نقابه په څه کړي په مړو زه تاسو له د مړو نومونه درکم تاسو یې په د جادو دی بل که په تعویذونو کار کېدلی که نه په تعویذونو اوس زه ستا دا ویډیو شیر کوم تا بې نقابه کوم یو تعویذ ځان لو که چې تا له دا کور جوړ کړي که نه ګوره داسې علم موږ سره نشته دی چې موږ که تعویذ وکړو او دا کور زموږ جوړ شي زه خپله روزي په دې کې ګټم او ما دا ویډیو مخکې مه شیر کوه بس خبره ده پټ بابا خبره ده پټ بابا د ایمان او د یقین بالکل بالکل د الله شکر دی ژوندی ده زما ضمیر زما ایمان ژوندی دی که دا دنیا د سرو کې مال راکې که نه نو دا د الله د دو پاتې کېږي او زه به دې خاور لزم زما د الله آخرت ښایسته کړي سره ستا تم زما مسلمان رورې عقیده دې خرابه شوې په غلط وي زما کوشش هم دا دی چې توبه وباسه او بل پاتې شو د ایمان نو ته خو ماله 2 لک او 3 لک روپه پر راکړي چې ته دا دنیا زما په نوم کې هم زه خپل ایمان نه خرڅوم ویډیو خو به دې ورکوم ځکه که زه په تا پرده واچوم د خپل ایمان خرڅ کړم په بل واچوم نو په ما او تا کې څه فرق پاتې نه شو زه ما چې دا مایک راغستی دی دپاره چې زه عکاسي وکړم د معاشرې ته چې دا غلط دي د الله په کلام ټوله شفا ده د الله په کلام کې شفا ده زه هم دې خلکو ته یم چې د الله بندګانو ستاسو په جوماتونو کې ستاسو په مدارس کې علما او مفتیان دي هغې له ولې نه ورځئ چې دې خلکو له راځئ تا راته ووایه د قرآن سبق دی ویلی نه مې دی ویلی جی مونځ درځي مونځ راځي الحمدلله مونځ راځي ته دوی قنوت ووایه دوی قنوت یاره دغه بشم د توسې خطا رسا دی کلهو به درته ووایم متاحتو به درته ووایم په هغې کې هم څه غلطیانې شته دی ته قلهو وایه سرجي چې سلک دغه راسه وکړئ خیر دی معاف مې کوئ خلکو ته مې مه شیر کوئ ته هسې ووایه ته قلهو صورت وایي دا خو تا راته ذکر بالکل لازم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ماشاءالله صحیح دی به دا یو صورت درځي یو صورت راځي داسې کار وکړه که نه دا کار دی بې تولې دا پرېږده توبه ستغه پار شه انشاءالله چې دا تاسو ما مه بې نکابه کوئ او زه به دا کار پرېږدم په ذمهوارۍ سره زه به دا ټکی دې وکړو د بې نقابه کېدو نو دا خو مجبوري ده چې زه تا بې نقابه نه کړم زه بل بې نقابه نه کړم زه به د معاشرې اصلاح څنګه کوم زه به د عوام څنګه پویم چې دا دروغ دي د الله بنده بس غلطی د انسان نه کیږي کنه بس ما مه بې نقابه کوئ خپلو خپلوانو ته یارانو دوستانو ته دا چاله چې ما کارونه کړي دي هغوی ته به زه ډېر یو پاتې راشم چې ته د دروغو وې تا سره پیریان شته که نه ما څه شته هر څه شته بس هغه پیریان به دې راوغواړي هغې ته ووایي چې اوس دې ځای نه اوچت کړي سعودي ته دې یوسي پیریان در سره دي که نه هر څه راسه دي هر څه خو ما داسې
آرډر موږ ته مخکې مشر نه دی کړی موږ توبه خو دې ویسته که نه توبه مې ویسته د پیریانو سما او منصور صاحب له راکړه شپږ دي به درې ستا شو درې زما شو یاره څه درته ووایم دا موږ ته مخکې خپل مشر بزرګانو موږ ته دا دغه نه دی کړی که نه اجازت یې نه دی راکړی ستاسو د شیطانانو مشران شته تاسو خو شیطانان یې یاره زه مسلمان یم الحمدلله ولې شیطان یم ستا ته چې کوم کار کې د مسلمان کوي استادان زما مثال سیان دي شیاګان دي څه شي؟ زما چې دی 2 مسلمانان دي 3 او دا 3 چې کوم دي دا شیګانو زما 3 استادانه نو مسلمانانو مال خپلې وظیفې راکړي دي او د شیګانو مال خپلې راکړي دي د شیګانو چې کوم پیران مال راکړي په هغې باندې زه نور کارونه کومه غلط کارونه الټا کارونه په کومه خلکو کورونه په ګډوډ کومه او کم چې مسلمان مال راکړي د الحمدلله غ مسلمان مال صحیح دغه راکړي د زپاغو باندې روغ کارونه کومه خخه کارونه په کوم پاغو باندې زبد نه کومه پردي کورونه مرانه پټ بابا بس غلطی د انسان ته کیږي نو پیسې دا پیسې ډیر یو کم بغیرته شه ده پیسې د څه کړي ما پیسې د څه کړي ما بس د ژوندې دي ضمیر مې ژوندې دي احساسات د ژوندې دي په سینه کې درد لري بالکل دې کندر داسې غني چې لکه ستا خپل کندري بالکل مړه توبه ستغه پارش به ان شاء الله وعده مې دسته توبه بو باسم خو ما بي نکاح کوي د مولانا صاحب ګوره پیر صاحب زما خبره ته وکړه تاسو د پیرانو نوم بدنام کو د علماو نوم هم بدنام کو د مفتیانو نوم هم بدنام کو چې چا ته تاسو کې یاره قاری صاحب دلته تللی وم مولا هلته تللی وم بالکل هغه مولا نه هغه ستا پرنګ یو ناولی ناست وي نه مونځ صحیح ورځي نه اودس کوي په غرونه ورانوي د خلکو زندګو سره لوبې کوي مې نقابه کېږي خو به خامخا ضرور داسې خو دې نه پرېږدو زما دا مینت دا دومره مینتونه چې ما ته غوږ شه صحیح ګوره یو خو ته ډیره پاکه نامه په ځان یې ښودلې چې پیر پټ بابا بل دویمه یو دی د پیر نامه تاسو خلکو بدنامه کړه بل د علماو نومونه تاسو بدنام کړو چا نه چې تپوس کې پلان کیږي کې عالم و غلط تلو ما یا د الله بنده عالمانو سره د غیب او علم د چا سم نشته عالمان د غیب او د علم داوی نه کوي دا تاسو کوئ دا دنیا ستاسو د لاسه تباہ او برباد شوه نن سبا په دې دنیا کې 50% دشمنیان ستاسو د لاسه دي تاسو ورته وایي چې پلان کې در باندې کړي ویم کې په خپله منصور صاحب دې کومه ګوته کوي ته چې راشي په ما به تعویض وکړې داسې کار کو پټ بابا موږ در نه ځو او منصور صاحب چې ما بې نکاح به نه کوي نو بې نکاح به کېږي خو به بې نکاح به کېږي ځکه ستاسو د وجې زمونږ د علماو نوم بدنام شو ستاسو د وجې د پیرانو نوم بدنام شو ستاسو د وجې د قاریانو نوم بدنام شو پر رب قسم په جماعتونو په مدارسو کې مفتیان علما ناست دي هغې له خلک نه ځي چې پاک خلک دی دم دپاره هغې له نه ځي تاسو له راځي دا ولې عقیدې م ورته خرابې کړې زه خپله غلطي ټوله منم هر څه غلطي منم خو دا مهرباني وکړئ چې ما مه بې نقابه کوئ زه به ډېر یو سپک پاتې شم او ډېر د خلکو د نظره به زه ډېر سپک راشم زه څوک هم نشم بې نقابه کولی پټ بابا زما خبره واوره شور به نه کړې د دې خبرو نه خاطرجم اوسه چې دې دنیا ته به دې ښه انشاءالله ځکه چې تا باندې موږ پرده راواچو نو سبا به بل هم وجي په موږ باندې پرده راواچوئ پرده راچول نشته دی ځکه تا ظلم کړی ته ظالم یې ستا په دې جامه کې چې کوم خلک ناست دي په هر کور کې په دې پنجاب کې خو ډېر زیات دي دا ټول خلک به موږ دې دنیا ته ښایو انشاءالله تعالی نو مولانا صاحب ګوره زه عالم نه یم ګوره دا خبره اول په ذهن کې کېده هغه اوس خدای ته پته چې تعلیم یې که نه یې نه زه عالم نه یم دغه خبره پرېږده خو لیکن د دې خبرې نه تېر شه او که اخوا دې وخوځېدې بیا به دې خیر نه وي ګوره د دې ځای نه به هم کډه وړې دا کار به هم پرېږدې توبه به الله ته صحیح وباسي او الله نه به معافي غواړې که ولې نه غوښتله که چېرته وي تا پسې موږ درځو والله که دې پرېږدو ګوره یو منټ موږ تا پسې د کوم ځای نه راغلي سوات نه موږ په تا پسې دلته راتلو موږ ډېر تکلیف تېر کړی دی تا پسې دلته چې راتلو موږ خپلې پیسې لګولې دي د دې په وجه چې دنیا د ستاسو اصلیت وښیي تا خلکو نه څومره روپۍ اخیستې دي ګوره تا د یو کس نه منصور صاحب سړي سوي 2.5 لک روپۍ زما نه اخیستې دي اولاد الله ورکو د وله 2 کاله مخکې یو تعویض کړی عکس بل واده مو کو صحیح شوله خو د هغه لومبۍ ښځې نه الله تعالی په جوړه زامن ورکړو هغه د ترینګ وکړو هغه ګمراو په الله یقین نو په دې یقین د ترینګ وکړو چې پیر صاحب پټ بابا ما له خو الله 2 زامن راکړو د ورته چې خاص صحیح شوله کار خو د ما کړو او جوړه زامن و دې منل که و دې نه منل
شپږ لکه روپۍ ته تا اخیستې او شپږ لکه ته نور غواړې د الله بنده دا بچي ته ورکړې که الله یې ورکوي دا الله ورکوي خو دغه کس په ما یقین وساتلو زما د خاطر یې ولا ورکړه خسته د خاطر زما د خاطر صفا انسان چې تا د خاطر نو بس هغه الله ته پته ده چې زه صفای یم او که نه یم خو ستا د عقیده ظلم دی غلطه کړی. ده ګوره څه چې م کوي الله یې کوي ته خطا ما ته بېشکه، ټلیفون چې په بېشکه. ګارنټۍ بدله کوم بالکل ویلې مې دي درته زه د سره اوس ټام لیکم که نه ته مال یو جینۍ وکړه په ګارنټۍ نو جینۍ ګوره داسې خبره ده چې جینۍ هغه د الله کارونه دي په هغې کې زما څه دغه خو نشته خو زه دغه دم دا تعویض چې اوس وي چې زما په تعویض باندې تا وشو خو په موبایل باندې ډېره غټه دعوه وکړله نو چې دا ګوره کار بدل زه په ذمهوارۍ سره کوم موبایل دا دې وکړه که دې ونه کړه بالکل ویلې مې دي درته په ذمهوارۍ سره یې درله کومه تاسو په ما باندې یو ټرای وکړئ چې ومې نه کړو خو بیا ووایه پتا ما ټرای وکړه تاله ما د مړو نومونه درکړه تا وې په ده جادو دی زما واده شته وي بال بچهدار یم په کار تاسې علم تا ته پته لګېدلی چې دا خو پراټ دی نور زه په تا څه ټرای وکړم ما سره شکر دی مړه په ما یې بس مهرباني وکړئ بس ما معاف کړئ منصور صاحب معاف کول الله نه معافي منصور صاحب الله نه الله نه غواړم او منصور صاحب درته ناوخته دی غواړم. باران هم دی حالات هم خراب دي واپس کیږو به ځکه پردی وطن دی بالکل جی قدرمنو زه همیشه په معاشره کې د داسې خلکو عکاسي کوم بې نقابه کوم تاسو ته چې دا خلک جعلي دي په دې خلکو یقین مه کوه چې سم کوي زما رب یې کوي په رب قسم که دې خلکو له مونځ هم ډېرو خلکو له نه ورځي دا هېڅ هم نشي کولی دا خپله د دې عقیدې خرابې دي او په معاشره کې نن چې کم 50% دشمنی دي دا د دې خلکو د قبله دي ځکه چې دوی سره اسم نه یو ته وي چې پتا دې ترور کړي بل ته وي چې پتا دې ماما کړي په خاندان کې داسې مخ والا ښځه ده په خاندان کې داسې باډۍ والا ښځه ده په خاندان کې داسې سړی ده په خاندان کې یو نیمي هغه خلک د دشمنو سره مخ شو زه چې کم جنگ کوم کم جهاد کوم د دې عکاسي کوم چې دا خلک دروغجن دي په دې عقیده مه ساتئ ستاسو په جوماتونو کې علما ناست دي ستاسو په مدارس کې مفتیان ناست دي نیکان خلک دي پاک خلک دي په هغې دم کوئ ګوره کله چې ستاسو په کورونو کې ماشوم وشي نو د اذان دپاره او د نوم دپاره د جومات نه مولا راولئ چې کله ستاسو جنازي نو د مدارس نه او د جوماتونو نه علما راولئ په هغې کوئ بیا هغه جنازې هم په دې خلکو کوئ که نه او چې دم درود ته شي نو دې خلکو له راځئ شاید صاحب دې کې بس یو خبره وکم چې خپل ایمانونه منصور یو منټ ما ته دا لږ کار پرېږده چالو ګوره کړی دی. زه درته یو خبرو ستا ایمان د پیسې سره مینه محبت و زما مینه محبت د لحد سره دی الله دې زما لحد ښایسته کړي الله دې زموږ اخره پیسې خاطر موږ د آخرت خاتمه الله ښایسته کړي پیسې دې الله ستاسو نصیب جی. کړي کافرانو لم الله دنیا ورکړې وه دنیا پاتې ده لاړو غلط دعوت چاله مه ورکوه